لكم عدو مبين. سورة بقرہ شروع مخکی آیتونو کې الله رب العزت د حسرات اعمال بیان وکړ، چې هغه خلک چې دنیا کې د چا عبادت کړی وي نو قیامت ورځې به دا خلک د دوی نه بېزاري اعلان وکړي او د دوی نه به د بایکاټ اعلان وکړي چې تاسو د مو عبادت کړی دی، خو لحاظه مو تاسو دپاره په نن ورځې کې هېڅ هم نشم کولی. او د نن آیتونو کې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، د حلال او د حرام د پاک او د پلید بیان کیږي. مخکې آیتونو کې دا ذکر کو چې وإلهکم إله واحد، چې تاسو رب مددگار مشکل کشا حاجت روا عبادت کوونکی د تاسو له صرف یکی او الله تعالی دی. چې کله دا خبره تاسو منو نو دا خبره به هم داسې لازمي شي چې تاسو له کوم محرمونکی او حرامونکی څه دی نو دا هم الله تعالی دی او دې ته اختیار حاصل دی. چې کوم کار حلالوي او کوم حراموي نو دا هم د الله تعالی مرضي او د الله تعالی خوښې مطابق دی. بس کوم څه چې الله تعالی حرام کړي دي هغه حرام، او کوم څه چې الله تعالی حلال کړي دي نو هغه حرام دي. علماء کرامو دې معنی کړي دي چې یاره حرام څه ته ویلی شي او حلال څه ته ویلی شي. وی حلال دې ته ویلی شي ما کان جنسه حلالا باعتبار الذات، وی حلال هغه ته ویلی شي چې هغه د ذات په اعتبار سره، مثلا ګډه بیزا غوا مخه اوښه دا ټول څه دي ذات په اعتبار سره حلال دي. او بل دا وی دغه آیات چې دی که نه د ثقیف د خزاعه او عامر ابن صعصعه رحمه الله دغو په باره کې نازل شوی دی. وی دغو هغه شیان چې هغه حلال وو نو دوی په ځان باندې حرامولو. د اوښانو نه څو قسمونه دي، صایبه، خام، یفس وغیره، نو دوی به دا قسمونه د اوښانو له په ځان باندې حلال حرام وګرځولو. وی دو باره کې د آیتونو نازل شو. الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. وی کوم څه چې الله تعالی حلال کړي دي حلال شیان دي نو هغه په ځان باندې مه حرامو، بلکې بس هغه خورو خپله باندې. او کوم څه الله تعالی حرام کړي دي هغه حرام دي نو هغه نه لحاظه تاسو پرهیز وکړو. یا د حلال دا منه وی فالحلال ما احله الشرع، چې به شرع کوم شی حلال کړی دی هغه حلال دی. یعنی مطلب قرآن او حدیث کې چې کوم څه الله او د الله رسول حلال کړی دي بس هغه حلال دي، او کوم څه منع کړی دي حرام دي بس هغه حرام دي. او طیب څه شی دی شي یوه معنا ده چې ما کان حلالا په اعتبار الوصف، د وصف په اعتبار سره هغه وي حلال وي، پاک وي، طیب وي. او یا دا معنا چې هر هغه شی چې هغه نه د انسان نفس طبیعت کرکه نه کوي بس دا شی پاک دی، طیب دي ته ویلی شي. لنډه معنا دا دی. مفسرینو ګڼې معنی کړي دي. عبدالله ابن عباس او همدارنګې عبدالله ابن جابر رضی الله عنهما نور ګڼ داسې مفسرین ټول معنی کړي دي چې حلال څه ته وي او طیب څه ته وي. خو لنډې معنی دا چې حلال دي ته ویلی شي چې کوم شرع چې حلال کړی دی بس هغه حلال دی. او طیب چې پاک شی هغه ته ویلی شي چې کوم څه د انسان نفس او د انسان طبیعت او نکراره که نه کوي دغه پاک شی ته ویلی شي. او حرام هغه ته ویلی شي چې هغه باندې شرع وارد شوي وي چې یاره دغه شی حرام دی، قرآن او حدیث کې راغلی وي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای او خلقو ای خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، خورو تاسو هغه چې کوم حلال دی او پاک دی. حلال معنا دا شوله چې ګوره شرع حلال کړی وي طیب پاک ته ویلی شي. هر هغه شی چې هغه نه د انسان نفس او طبیعت کرکه نه کوي نو به دا شی پاک شول. نو ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
تاسو تابعداري مه کوئ قدمونو د شیطان ولا قدمونو د شیطان څه مقصد شو څه معنا شوله ګوره کوم یو شی څه شرع په هغه نه وي وریل شوي یعنی قرآن او حدیث کې څه حکم نه وي نازل شوی په هغه باندې چې یاره دا حرام دی او دا حلال دی یو انسان ولګېدل د خپل ځان نه د خپل طبیعت مطابق د خپل نفس مطابق یو شی حرام کوي یا داسې وي چې یو شی حراموي یو شی حلالوي نه ګوره دغه طبیعت څه دی دغه طبیعت څه دی طبیعداري څه دی دا طبیعداري د شیطان ولا دی ګوره خطوات شیطان دې تیری شي تاسو طبیعداري مه کوئ یعنې مه روانېږو په قدمونو د شیطان باندې کوم یو شي باندې چې الله تعالی او د هغه پیغمبر حکم نه وي کړی یا یو داسې شی یو حکم وي چې ګوره د الله تعالی کتاب کې نه وي د پیغمبر په سنتو کې نه وي نو تاسو هغه شي نه ځان وساتئ دا د خطوات شیطان کې راځي د قدمونو د شیطان کې راځي یو د دینه بدعت هم دی بدعت څه شي هر کار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه خبره نه وي نقل شوي یو نه صحابهانو نقل شوي او یو سړی راولګېدل بس ځان نه یو کار کوي ویره دا پیغمبر سنت دی بس کوم ښه کار دی نیک کار دی لکه هغه نه یو مثال واخله لکه جنازه وشي او جنازه مړه ښخ نه وي شوې سم دستي بالفور قبر باندې خلک یا لګوي مړه ښخوي یا مخکې به دا طریقه اوس نشته دی نو مړه به داسې جنازه وشوله بس داسې کې به مړه پروت او که څه لګیا شو بیا دعا وکړو بیا دعا وکړو ګوره د الله تعالی حبیب نه همدارنګې صحابه کرامو نه په دې باندې څه دلیل نشته دی بس یو ځل جنازه وشو جنازه په خپله باندې دعا دی بیا چې کله هغه نه پاسته مړه ښخ شي نو هغه نه پاسته بیا دعا وکړه دا طریقه دی او اوس دا طریقه که څوک کوي نو دا بیا په بدعاتو کې رسي یعنی بدعت هغه ته ویلی شي چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کار کړی نه وي خو یې بنده کوي دې مقصد څه شوي اصل کې دې مقصد دا وي ګوره چې دغه پیغمبر نعوذ بالله لکه قرآن کریم کې آیت نازل شوی دی که نه چې الیوم اکملت لکم دینکم الله رب العزت فرمایي چې ما تاسو لپاره نن ورځې دغه دین مکمل کړ څه کمی ورکې نه دی پاتې او همدارنګې حجة الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل تاسو ته ما دین ورسول صحابه کرام یې رسول الله ته دین خو در ورسول ته د دین حق ادا کړ نو هغه نه پاسه بیا رسول الله مبارک دا دین څخه خلکو ته ورسول اوس یو سړی را لګیا کېږي او یو نوی کار دین کې راوباسي نو دا د یوه شي بدعت بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بدعت کوم کار چې یو دین کې نوی کار راوباسل دا ګمراهي دی او بیا بل حدیث کې راځي وی هر یو څه د ګمراهي کار سره کنده د جهنم ور کې وي لہذا بدعتي سړی چې دا جهنم کې وي ښه او د حدیث کې راځي او دا واقعیا دی وی دا قیامت ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حشر هغه به ناستي حوض کوثر باندې او خپل لاسونو مبارکو سره به د خپلو امتیانو ته اوبه ورکوي د حوض کوثر له او ملیک پر لګېدلي وي څه کسان به داسې وي ډله چې هغه به خلک به ډنډې به ورسې راغستې وي او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وي دا پرېږده ما امتیان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو نښه به دا وي چې هغه د کوم او د څه اندامونه دي نو دغه به چمکې بړکېږي به نو ملیک ورته چې وي یا رسول الله ته څه خبرې وی تا مر نه پس دا دین کې کوم کارونه راوستلي دي نو هغه نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته هیره وکړي فسحقن سحقن وی دا خلکو دپاره حرکت دی چې دوی ما نه پس دین کې نوي کارونه راوستلي دي لہذا بدعات څه دی نو دا په دې خطوات شیطان کې داخل دی ښه نو ځکه دې ځکه الله تعالی فرمایي انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان چې تاسو دپاره دشمن واضح دی ګوره شیطان مو تاسو دشمن دی مو تاسو نور په ځای پرېږده اخري چې کله ځلقدم مو تاسو نه څه روح وځي نو هغه ټایم کې هم د شیطان راځي خپل زور او کوشش به کوي چې یاره دا سړی چې دی دنیا نه بې ایمانه رخصت شي خو دا دنیا کې ژوند الله تعالی مو تاسو سره کړی چې مو تاسو پیغمبر سنتو موافق ژوند تېر کوم نو انشاءالله بیا مو تاسو له خاتمه بیا په خیر سره وي حدیث کې راځي وي ټولو عملونو د رمضان چې په هغه خاتمې باندې که خاتمه د په خیر وشوه انسان به کامیاب وي او که خاتمه د بده شوله نو انسان همیشه دپاره به ناکام وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین